وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بدء الأذان. باب دے په بیان د ابتدا د اذان او بخاری شریف کې یو څو خبرې مونږ وکړې. اول معنا لفظ د اذان چې دا صيغه د اسم مصدر د باب د تعظیم ده، او معنا د اعلام او د اعلان سره، او قرآن شریف کې دا لفظ راغلی په معنا د اعلان سره. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ده معنى اصطلاحي هو إعلام مخصوص بكلمات مخصوصة في أوقات مخصوصة. ده مرتا حكم بيان كعمل حكم سنت أو عقيدة فرض ده. ده وجه فقهاء کې یو قوم په ترک د اذان باندې اتفاق وکړي په یو کلی کې، نو بادشاہ د اسلام ور سره جهاد. اذان سره د اختصار د کلماتونه دا مشتمل په اهم ارکان او شعائر د اسلام: توحید، رسالت، قیامت او دعوت الی الصلاة. خو یو خبره وا چې شریعت د اعلام لپاره دا کوم خوښ کړی د فعل نه دی خوښ کړی، یعنی آلات یې نه دی خوښ کړی، ځکه آلاتو کې یو مشابهت د غیرو قومونو سره راته، او شریعت مشابهت د غیرو قومونو سره په عباداتو کې نه خوښوي. دویم دا چې افعال چې دي یا شیان دا کله وي کله نه وي، نو شریعت اقوال اختیار کړي دي. اقوالو کې اساني ده، هر سړی چې بانګ وي بانګ ویلی شي، خو هر چا سره ده، او ټالی بچا سره یا بني، بیګل به یا بني، اور به وي یا بني. نو شریعت قول خوښ کړی دی، ځکه قول کې اساني ده، هر سړی ادا کولی شي، او افعال یې نه دي خوښ کړي، کارونه او آلات او مشابهت د غیرو قومونو سره هم دی، او هغې کې صعوبت او تکلیف دی. بیا چې سړی جمع لتنو ځان سره بیا بیګن هم ګرځه. بیا دا مې ورته ویلي وه چې مشروعیت د اذان په حدیث او رویا د عبدالله بن زید بن عبدربه راغلی، او ساعت مې ورته وویل چې مولانا زکریا صاحب لیکي چې دی چونکې ډېر زیات محتم بشان او په باره د اذان کې، نو جومات کې به ملاستو چې څو پورې وي خدای څه حل نه راته ښودلی، خوب دولی دا اول، او بیا نبی کریم ته وویل، او بیا حضور مبارک دی خوب ته حق خوب وی، ځکه چې دا شعائر د دین دي، دا شیطاني خوب کیدی نشي. دویم دا چې په اسمانونو کې اورېدلی د معراج په شپه. دریم دا چې موافقت ورسره د رویا د نورو صحابو کرامو راغی، نو حضور مبارک دی ته انه لرویا حق وی. ثبوت پس د تقریر د نبی نه راغی، تش خوب دلیل نه دی، او نه عمل دی او صحابي دلیل دی چې څو پورې په تقریر النبي ثابت شوي نه، نو د حضور په تقریر باندې مشروعیت د اذان تفصیلا په داسې طریقه ده. بیا وحی الهي موافق د دغه تشریع راغله: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة او اذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها وذوهم ولعبا. وحی الهي په تقریر د دې باندې راغله. بے مرتا مسائل مختلفة په اذان کې ویلي او مختلف عدد د کلماتو د اذان او عدد د کلماتو د اقامت، او اصطلاحي الفاظ چې په اذان او اقامت کې مستعملېږي، لکه ترجیع، افراد، اقامت، ایتار او شفع. نو دې دوار هغه حدیث ته اشاره کوي چې کوم حدیث باندې مشروعیت د اذان راغلی. حدثنا سيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال سنا أبي قال سنا محمد بن إسحاق عن محمد بن دا محمد بن إسحاق مدلس ده، او عنعنه ده مدلس قبول نه، او په بعضو روایتو کې د تصریح بالسماع کړی د محمد بن ابراهیم. دې وجه نه د حدیث باندې حکم د حسن او صحیح لګول. عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عبد الله بن زيد قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې سبا شو د خوب د لیدونه پس من راله حضور مبارک فاخبرته بالرؤيا، ما ورته د خوب قصه بیان کړه. فقال ان هذه لرؤيا حق، دا حق خوب دی، ځکه دا قسم خوب شیطانی کیدی نشي، بل موافقت دا غازان اسماعیل سره
او موافقت درو یا د نور صحابه او کرامو سره. فقم مع بلال سره ودرېږه فانه اندى وامد صوتا منك. دا اندا دو معنا دي او دا امد یو معنا ده. اندا معنا ارفعو او امد معنا ارفعو، نو به عطف تفسیری شو. او اندا معنا احسنو او امد ارفعو، نو زیاد دلته مناسب د احسنو معنا ده ځکه چې تکرار پکې رانشي. فانه اندا وامد، فانه اندا احسنو وامد وارفعو صوتا منك. دا آوازم کلی دی، آواز اوچتم دی. فالقی علی اغتا دا کلمات ما خیل لکا ولیونادی بذالک نداری اغوی. قال فلما سمع عمر بن الخطاب، چې عمر بن الخطاب غرمه کې ودو کور چې ماسپښین وخت کې اذان د بلال وارد بالصلاه، خرج الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ووجه اداره، روت حضور مبارک ته فتنوار لنګې ځان پسې راغی. وی قسم دې د قشان ما خوب لیدلو، وی تا راته ویلې نو زمانه هیر شو. لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. د خدای ثنا له دې موافقت مذالک اثبتو، دا خزریه د ثبوت شو، خو مضبوطه شو. وفي الباب عام روایتو کې اذان او اقامت دواړه یو شان ذکر دي. دې خامخا یوې ته اشاره کوي چې یو روایت کې اقامت کې افراد راغلي، زموږ عالمانو د اختصارا ذکر شوی، لکه په اجابت د اذان کې د حضرت معاویه حدیث کې مراشي چې مؤذن اشهد ان لا اله الا الله و دوی اشهد ان چې هغه حي علی الصلاه و نو دلا یو ذکر دی. حال دا چې یو ذکر یو خو نشته په اتفاق د امت، مطلب دا چې راوی په دې نقل کې اختصار کړل. على ابو سعد عبد الله بن زيد حديث مسلم وقد روى هذا الحديث ابراهيم بن سعد محمد بن سعد. دا تایید یحیی بن سعید الاموی کوي چې دا هغه په شان ابراهیم بن سعد هم یاد کړی د محمد بن اسحاق نه. اتم من هذا الحديث واطول وذكر فيه حديث الاذان، ایک قصه د اذان ذکر کړی د مسنا والاقامه مره د اختصار یې کړی کړي عام طریقو کې اقامت په شان د اذان نه نه. وعبد الله بن زيد سوق دی وابن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، او سوقي ابن عبد رب، عبد الله بن زيد بن عبد رب. ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح الا هذا الحديث الواحد. دتنا پټول ذخیره د احادیث کوم دا یو صحیح حدیث نقل له فاذان یو بل عبد الله بن زید دی، په نیکه په نوم کې فرق دی، پلار او د زوی په نوم کې فرق نشته. عبد الله بن زید بن عاصم المازنی دی، دا غنا حدیث نقل شوی دی او خصوصا د وضو په باب کې. دا تر د عباد بن تمیم. حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا حجاج محمد قال ابن جريج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينه، مسلمانان چې مدینه منوره ته راغلل یجتمعون راجمع کېدل به جماعت ته، فیتحینون الصلوات، په اندازه به وخت مقرر د مونځ، یعنی هغه سړی به په خپل سمي مطابق راته. وليس ينادي بها احد، یو قسم اعلان د اذان د مانځه نه کوم. فتكلموا يوما في ذلك، یو ورځ بحث کوي په دې کې. فقال بعضهم يتخذون ناقوسا مثل ناقوس النصارى، چاوي ګنټي جوړه کړي په شان د ګنټي د نصارا، اوسپن لره خلاصي، جرسم ورته وي، ګنټي ورته وي. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، چاوي بګل جوړ کې اخکر بارا سنگا اخکری کنه شپېلې په شان د اخکر د يهودو. نو حضور مبارک دا خوښ نه کړ، د مشابهت د کفار سره ونه په عبادت په لار کې خوښ نه کړ. قال فقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه، سیب داسې وکړي چې یو سړی ولېږي چې هغه د صلات جامعتونه اواز کوي. نو اول مشوره کې دا پاس شو خبره. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاه، اعلان کوا
او بیا دا اذان اصطلاحي دا پرویان عبداللہ ابن زید بن عبد ربه ثابت شو. قال ابو سعد هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر باب ما جاء في الترجيح في الاذان. دا اختلافی مسائل ته اشاره. درې امامان ترجیح په اذان کې کوي. ترجیح دی ته وایي چې یو ځل کلمې د شهادتینو په پټ اواز، دویم ځل په اوچت اواز. د دې وجه نه د هغې په نس کلمات د اذان زیات دي. زمونږ او د حنابلو په مسلک کې ترجیح نشته، او مالکیان او شوافی د ترجیح قائل دي. بیا مالکیان لومبي الله اکبرونه دوه وایي او شوافی څلور وایي. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذورة قال اخبرني ابي وجدي جميعا. ابراهيم وای ما ته پلارم ویلي دی عبد العزيز او نیکم راته ویلي دی عبد الملك. د پلار او نیک دواړه لیدلي دي. انا ابي محذورة د زما د اخر نیک ابو محذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده حضور زکین ولما القى عليه الاذان حرفا حرفا. اذان راته یو کلمه خو. قال ابراهيم مثل اذاننا. دا مؤذنین د مسجد حرام به زمونږ د اذان بشان. قال بشر فقلت له اعد علي ما ته دوباره وای وصف بالاذان بالترجيح. اذان په ترجیح باندې وراته وې. زه خو د ترجیح په حکمت دا چې کوم اذان خلق کوي د دې باندې ځکه د پټ اواز پیدا شو. یو ځل غلی ځان سره وې اشهد ان لا اله الا الله اشهد بیا په اوچت اواز وې اشهد. نو د اذان مقصد په اعلامي دې ترجیح ته په اعلام کې دخل څه دی. قال ابو سعد سمعت توی دا روایت د مسلم دی ومن بعده بالاذان حديث سنو قد روي عنه من غير وجه وبإشمار طريقه دا ابي محذورة ناغل ده وعليه العمل بمكة عمل بمكة کی بدیر. خدا چې اذان کی ترجیح او اقامت کی شفاعت یو طریقه کی اقامت کی تار راغله نه عام اختصار ده دراوینه وهو قول الشافعي. الشافعي سے قول سنا ابو موسى محمد صلى الله عليه وسلم قال سنا معمر عامر الاحمر المكون عبد الله بن محيرز ابي محذور النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمه. اذان 19 كلمين والاقامه 17 كلمه. که چرته اختصار راغلی دا دراوینه اختصار دی ځکه صراحتا وی اقامت ولس. شوافی په یو حدیث په دوه جزء عمل نه ذکر ځکه دا ابو محذور اذان نه خو اقامت نه. حنابلہ په دوه جزء د حدیث د بلال عمل کوي. امونګه په دوه جزء په حدیث د عبد الله بن زید باندې عمل کوي او دوی د بلال اقامت راغشته ده او اذان ده ابو محذورة. قال ابو سعد حديث حسن وابو محذورة ده نوم یاد لري سمور ابن معیاری نوم ده ابو داود په یو روایت کې ده سبا په بان کې حي الصلاه خير من النوم راغله. ده ابو محذورة په روایت کې په ابو داود شریف. دا عمر سے زمانه نه ده، د حضور د زمانه نه ده. ده سبا په بان کې الصلاة خير من النوم. لدنم سمور ابن معيار وقدها بعض أهل المهنة هذا في الأذان. وقد روي عن أبي محذور أنه كان يفرد الإقامة. إقامت کې افراد راغلی ما ته وی اختصار دي دراوینه ځکه چې مخکې صراحتا وی اقامت ولس کلمې ده. شوافی حدیث د ابي محذور په باب دا اذان کې غوړه غني او ترجیح وجه سوی او مونږه تر کې ترجیح غوړه غنو وجه سره جواب د دې حدیث سره دوی ابو محذور ته حضور په خپل خودل او دا مؤذن د مسجد حرام دی او اخیری عمل دی د مصطفی او مشتمل دی په زیادت. نو حدیث کی زیادت انما نو اکثر باندې با عمل کې قصدا سے واصلی چې حضور مبارک مکه مکرمه فتح کړ او به د حنین په
طرف ته تزکه ورته چاویلو ثقیف او حوازن ناجمکی په مکه حمله کوي نو حضور مبارک وي مونږ ورپسې نو په شپږم د شوال د مکې نه ووت حنین طرف ته نو په یو ځای کې فوج پړاو اچولو نو دا هلکان مخان یې سرو ابو محذور هم پکې مشرکو نو بلال صاحب د جمع بانګ ووی نو د هلکانو ټوکې شروع کړې بانګ افغان نو د ابو محذور بانګ پکې اوچته وښکلو زور پاپی دا هلک راول ابو محذور یې راوس هغه وایي زما د دواړو جهانو سردار ډېر بدي شو علیاذ بالله کېنولم په سر یې راغی بچي ته ووایه په سر یې راغی لاس راکړه داسې او په سینه باندې دوی نوم وپوښت ما ته ووایه تا څنګه وې ما اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ما ته ویل په زوره وکړه په زوره مې وویل وی حضور په دې لاس والو او د سینې پورې لاس را رسېدو سره زما د زړه نه هغه بغض هغه نفرت ټول ختم شو او حضور راله یو بټوه م راکړه سره میانه د څرمنې ایکه سپین زرو ما ته یې بچې دا ستا شو ایمان مې راوړو ما ورته قربان ما په مکه مکرمه کې مؤذن مقرر کړ مسجد حرام وی ښځه ته مؤذن شوې ابو محذور هلته مؤذن شو قصه داسې وه نبي کریم بیا حنین ته راغی نو نبوي صاحب وایي عذاب د ابو محذوره معتبر دی ځکه د اخري حیات د حضور کې شوي دي او په خپله ورته هغه تعلیم کړی بیا هغه ته وایي ما مقرره کړه په مسجد حرام کې مؤذن نه مقرره یې کړه بیا د هغه زوی او بیا د هغه د نصیر او بیا د هغه کړوسر مؤذنین په هغې کې او مسجد حرام کې ترجیح ویلې شوې ده او مشتمل په زیادت د دې وجه نه ترجیح هغې غوره ګڼي مونږ وایو اصل په مشروعیت د باب د اذان کې حدیث د عبدالله ابن زید دی هغې کې ترجیح نشته دویم بلال رضی الله عنه د حضور مؤذن دی سفرا و حضرا هغه ترجیح نه کوله بیا د دغه سفر نه پس ولې حضور نه دی راغلی څه مدینې ته دا خو د مکې سفر و د حنین دوه کاله پس بیا حضور وفات شوی دی او بلال صاحب مؤذن نو اخري عمل خو د بلال دی او بیا د ابوبکر صدیق زمانه کې مؤذن و بیا چې شام فتح شو نو شام ته راغی د عمر صاحب زمانه کې یو ځل راغلی نو چا ورته وایي اذان وکړه بیا اذان نشم کولی ځکه حضور مبارک ته راته راغلی بیا حضرت حسن ته چې وویل چې ته ورته ووایه چې اذان وکړي هغه په ډېرې سره اذان شروع کړه نو اشهد ان محمد رسول الله پورې چې بې نه شو ویلی نو بلال صاحب په اذان کې ترجیح نه ده کړې د حضور زمانه کې مسجد قبا کې یو مؤذن و د هغه نوم دی سعد الخراس هغه ترجیح نه کوله د حضور بل مؤذن دی عبدالله ابن ام مکتوم هغه ترجیح نه کوله او کله نا کله به بانګ بلال ابن حارث صدایي وي هغه ترجیح نه کوله نو چې کوم مؤذنین د حضور د زمانې دي او بیا وفات شوي دي نو هغوی ترجیح نه کوله د دې وجه نه مونږ ترک ترجیح غوره ګڼو اوس دې اذان کې چې ترجیح راغلی دا ولې
نو زمونږ عالمان یې درې حکمت وایي او درې واړه تقریبا یو شان دي. اول دا چې دی کافرو د ابو محصوره نو یو ځل شهادت وي دی باندې خو اسلام کې داخل شي. دا دویم ورته حضور د اذان طریقه وښودله نو دا تعلیمو د هغې نه مستقل سنت جوړ کړل. نو یو ځل به اشهدو په مذهب بل ځل به په زور راست. دویمه دا وایي چې حضور د زړه ته اخلاص مناستل غوښتل. نو شهادتونه په دو ځله ووایي چې دا شهادتین دا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نه وي باندې نه خبرې کوي. نو حضور مبارک په دا دواړه ووایي چې د زړه ته اخلاص او د توحید کلمات تنوزي. دریم دا چې د اذان خو د یو ځل خو په مازه ورته استک یوس په څنګه وې نو دا ډوبې ورته د نفس کلماتو د خودو د پاره وې او دا دویم ورته د طریقې د اذان د پاره وې چې اذان کې خو په مازه نه وې اذان کې خو په چته واغې نو دته دا وینا تعلیمان وا دا سنت مستقله نو که سنت مستقله وي نو په بلال صاحب ولې حضور ترجیح نه کوله په عبدالله ابن مکتوم ترجیح ولې نه کوي په سعد قرظ ولې نه کوي په بلال ابن حارث سدائي ولې نه کوي او نه د ابو بکر زمانه کې نه د عمر فاروق زمانه کې ترجیح شوې ده. د دې وجه جایز دي ځکه چې دوی به ترجیح کوله ټول علما او صحابه به تلل حج له چا په انکار نه دی کړی خو معمول به عام وطنونو کې نو صرف شوافیو کې ترجیح خو ما ورته ووایي اوس هم چې شوافیو علاقې ما لیدلې دي شام کې وغیره کې نو ترجیح نه کوي. اذان هم داسې وي لکه زمونږ اذان په اقامت کې افراد کوي حرمینو شریفینو کې بیت المقدس کې په مصر کې په شام کې ترجیح هغې پرېښې ده. اوس عام ما نه دي اورېدلي یو ځل مې اذان کې اورېدلو په جده کې شوافیو محله وه نو هغې نه مې واورېدل بل څوک نه کوي. ما ته ځکه ووایي چې مشهور په بلادو د اسلام کې اذان زمونږ دی او اقامت د حنابلو د افراط پکې او عمل په دې دی. على بزارة أبا ما جاء في إفراد الإقامة إقامت في إفراد العالم. زنا قتيبة قال لسنا عبد الوهاب الثقفي يزيد بن زهير قال خالد الحزائن بإقلام تناسل المالكين قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. سعد مرتدى إطار بريسلوك بنز جواب كرو خو اصل سړی د انصاف تقاضا ته ګوري نو شریعت په اقامت کې تلوار راوسته ده حدا چې زر زر وایي او په اذان کې ترسل دی نو دغه شان که په عدد د کلماتو د اقامت کې کمی راشي نو دا د حکمت سره مناسب دی. حدر هم دی پکې او مختصر هم دی او اذان خو چونکې خاص محل کې ویل کېږي او په اوچت اواز ویل کېږي او اعلان د غایبینو پکې مقرر دی نو که هغه کلمات دوباره وویلی شي نو هغه حکمت هغه تقاضا کوي. او اقامت کې چې اعلان د حاضرینو وي نو دې کې حدر هم دی او کلمات هم مختصر ویل کېږي خو جایز ټول امور دی ځکه ټول څلور واړه فقها وایي چې دې کې اختلاف د افضل او د عدم افضل دی باقي په نفس جواز کې خلاف نشته ځکه په احادیث ټولو کې دا ثابت دی او راغلی دی خو ترجیحات دي چا یو جانب له ترجیح ورکړی دی چا بل جانب. ابا ما جاء في افراد الاقامه نو مې رب الله يشفع الاذان ويوتر الاقامه تمام جوابونه ذکر کړو. د مولانا زکریا صاحب د مولانا شانور شاه صاحب د مولانا شبیر احمد عثماني صاحب د امام طحاوي صاحب او د ابراهیم نخعي پنځه جوابونه مې ورته ویلي
وفي الباب عن ابن عمر قال ابو حديث حسن صحيح وهو قول بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. ده بعض اصحاب دا مسلک او باب ما جاء في ان الاقامه مسنا دا زمون دا مسلک باب ذکر کوي چې اقامت مسنا د شفاعت مکه. حدثنا ابو سعيد النشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن زيد. عبد الرحمن د عبد الله بن زيد نه وای نو دوی په دې اعتراض کوي چې عبد الرحمن ملاقات د عبد الله بن زيد سره نشته. او سیدا چې عبد الرحمن بن ابي ليلى دی په ولسم کال د هجرت پیدا شوی او عبد الله بن زيد بن عبد ربي په 2 هجری کې وفات شوی. نو درو دو پینزو او لس د پینزل لسو کالو چې کوم وخت عبد الله بن زید وفات کېده نو سم د سما خو د پینزو نه ثابتېږي. پینزل لسو کالو کې خو من باب اولاد عبدالرحمن بن ابي ليلى په 17 هجری کې پیدا او عبد الله بن زید په 32 هجری کې وفات د حضرت عثمان بن نورین زمانه کې. قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفا في الاذان والاقامه. ده حضور اذان شفا. قال ابو يسوع حديث عبد الله بن زيد رواه وكيون عن نعمش عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. ای پداسي طریقه نقل کړی ده ان عبد الله بن زيد مع الاذان في المنام. یعنی انا نه دی ویلې ان چشینو مراسیل نه دی ځکه دې راغله نقل نه کې دی په خپل دا وای چې عبد الله بن زيد خوب لیدلو او کدا هغه نه نقل شي نو حدیث موصولی نو دې دویمه طریقه کې مرسل له. وقال شعبة عن امرأة عن عبد الرحمن بن ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله دی وینا هغه ټول احتمالات ختم کړه دا ارسال احتمال ختم کړه د انقطاع ځکه عبد الرحمن بن ليلى شپږ صحابه لیدلي دی ما ته اصحاب رسول الله ویلي دي چې عبد الله بن زيد نو حدیث مرفوع متصل شقا دا حدیث اعلی سند او صحیح حدیث ځکه احتمال د انقطاع او احتمال د ارسال چې په دویم حدیث کې په دې دریم سند هغه ختم شو پیږي بګا رعال ذا في الأمام وهذا صح من حديث من ابي ليلى. عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد اغنى سمع نشتا ودا دویم سند خصيش. وقال بعض اهل العلم الاذان مسنا والاقامه مسنا. بعد اهل العلم وای اذان شفا دي او اقامه شفا دي. وبي يقول سفيان الثوري مبارك وعلى الكوفه. دا سفيان الثوري عبد الله مبارك او د کوفې د علماء مسلک دی. سفيان الثوري خو موږ سره سم کلک ولاړ دی. دا غیر مخلدین امام ابو حنیفه قلیل الحدیث وی خو سفيان الثوري ته نشي ویلی. مالک چې کومه مسله کې د امام ابو حنیفه قول یې خود سفيان الثوري قول دی هغه د خلت د حدیث غیر اعتراض واردېږي نه. ما جاء في الترسل في الاذان. ترسل معنی تماحل پاوسالا اذان وی په اقامت کې حضر د زرزر وینا ده او په اذان کې ترسل معنی تماحل او سرک. حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء ده باب خلق توبور کوله. قال حدثنا احد مسلم بن حسن وطعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال تويا بلال اذا اذنت فترسل في اذانك او سلك وفاذانك واذا اقمت فاحذر او چې اقامت کې نظر وایا حذر سرعت وجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. دا اذان او اقامت میں اس کے دومره وخت ساته چې کوڅو په ډوډۍ ناشته چې خوراک نه فارشي وشارب من شربه او کوڅو پسکاک ناشته چې سکاک نه فارشي. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. معتصر معنی ضرورتمند تقاضی والا چې فارشي د قضاء حاجت نه څوک بار ته ناشته. ولا تقوموا حتى تروني اولی ودرېږي چې زرا داخل شم جماعت مخکې نه مو ودرېږي نو که جماعت کې امام ناست دي نو قوم به علی پاسېږي چې امام په مصلی ودرېږي
او کباری او جماعت ته را داخلي شو نو هغه وخت کې ودرېدل خیر دی روان خو دا په تعظیم د دې شخص کې نه ولاړېدل د مانځه دپاره یادو حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد بن عبد المنعم نحوه مخکې ضمیر معلم بن اسد ترادی دی معلم بن اسد د عبد المنعم نه ویلی دی يونس بن محمد بن عبد المنعم نه ویلی دی قال ابو سعد جابر هذا حديث لا يروي من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول ذکر دی په خپل مجهول دی ابا ما جاء في ادخار اسم الاذن عند الاذان ګوتې په پازان وخت کې ګوت دغه باندې ابن عمر باندې منډل او بلال باندې منډل دې ګوتو داخله او درې فائدې یو خدای چې سړی आवाज چتوري شي چې څومره اوچت دغه د هوا د خلیو د پوزې او د غوګونو دروازو نوځي نو چې ته غوګونه بند کړې ټول هوا به په خلی راځي په پوز دویم دا چې اندازه د اوچتوالي بلګي داسې کې نو چې زما आवाज څومره اوچت دریم دا چې تنګيږي باندې په خپل आवाज چې څومره आवाज چتوري شي نو چې غوګونه دې بندي نو ته به تنګيږي نه او چې غوګونه دې کولوي نو ته په خپل تنګيږي ما ته مې والد شبي او دا یو طالب چاته بانګ نو ویلي چا ورته بانګ وې د بازار پر سات आवाज یې لقبیح شانت یو ځل غنو تننه او دمګه علاقه کې او په غنو کې دنه بانګ شروع چیرې زما د आवाज خسته ده کنه او څومره ده بانګ خو کو په غنو کې دنه چې بار تروت نو داسې ګوري چې چاري دلې جواب आवाज اورېدل کنه یو بډې خضر روانه و یملاسه ویملې وی زما خرګي دې دلته کنه خر اینما خونیر داری وی غصه گنون آواز راته بس بے ازان توی خوده وی در خمالبی سما آواز دا خر پشان دی یو قندارو چې بانگ بیوی نو هر کلمی سر بے چی دیوی اشهدو ان چی دی محمد رسول علتا سبقم داسه وی عبارت چې وای حدثنا چې دی عبد محمد چې دی حالات نو چا ورته زناوره په بانک کې چې دی سلوي وی قسم دې چې دی که په سر مې لاړ شي په چې دی خو پرې باندې د بچی دی نو زمونږ طرف ته باندې ملاین گویا کې چې دی وای دی ما یو خبره کوي بل ځل وای گویا کې چې دی هغه تاسو زیاتی لفظ مو آیا په خپل خبرو کې ښا چې په دې سړی عادت شي نو به ښکاري ما چې دی وای ما گویا کې چې دی وای به هم دا عادت شي گویا کې چې دی نو ښا حدثنا محمود بن غنام قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيم عن ابيه قال اتى بلالا ما بلال لدل يعذن اذان ويدور او خلبك تعوله ويتبع فاه ها هنا وها هنا اتبع خلبه داسې کوله اړوله به خپل دی فاو دی دا یاد لري چې سړی په کولو میدان ولاړی کنه صرف خلبه په طرف داسې کوي او که په اذان خانه کې دنه ولاړی بعضی کې اذان خانه بندي مقصورای نو به سر راو باسي سر برام باسي حي على الصلاه بل طرف ته سر راو باسي حي على یو غیر مخلد ملامل دل بانګي وي نو د حي على الصلاه وي به وي حي على الصلاه به وي حي على الفلاح به وي حي على الصلاه هذا مثل ملو غیر مخلد يعني حي على الصلاه وانا په یو طرف راغله ده او حي على الفلاح په بل طرف د دواړه په دواړو طرفونو بعض یو استاد زمون مشهور عالم د شیخ ناصر الدین البانی کله به اذان کې وی حي على خير العمل ابن عمر سے مدان نقل د موطا کې بدل راشي حي على خير العمل وزمون مسلک دا چې کوم اذان څنګه راغله د مکه شان اذان د نادر الفاظ او د غریب الفاظ اتباع نه کوي شیعگانم پکی وی حی علی خیر العمل او لا اله الا الله دوزل وی
او اشهدو درې وي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا امير المؤمنين خليفة رسول الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل اشهد ان عليا امير المؤمنين وصي رسول الله وخليفته بلا فصل دا بدل الکه مردار د اذانم کم نه نزد کړل د حضور زمانہ کې دا خلفاء راشدین زمانہ کې دا د علي صاحب زمانہ کې دا او د حضرت حسن زمانہ کې دا رستو شیعاګان پکې دا زیات کړل او دلته خلیفہ نو یا اشهد ان علي امير المؤمنين وصي رسول الله وولي الله ما جاء في ادخال اسم الاذان اذن عند الاذان نو بیا چې دی واسمعوا في اذنه ما بلال سے بولی د چې مخ په اړه وراړو او ګوتې په وګونو کې مانډلې ورسول الله صلی الله علیه وسلم په قبة له حمراء حضور په خیمه کې وسره خیمه او د سرمنه وراء قال من عدم د سرمنه خیمه فخرج بلال بين يديه دا د حج مقاومه بلال صاحب داغه مخکې راووت بالعنزه عنزه راکشل وګدا نیزه فرکزها بالبطحاء اخر د مکه کې خخکړه فصلى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيت محمد حضور يمر بين يديه الكلب والحمار خروس بيت مخکې تشي لارو خد سترين بورات يريدل وعليه حلة حمراء سره جوړه واغسته وا حضور او خالص سره نه اوس ورته وي برګاوه خو سره سور رنگ لري نخکاری کنه نو سره پټه تورې پټه شنه پټه زیاړې پټه دا یمنی صادرونه کانی انظر الى بریخ ساقه او ما ته یاد دي چې سپینی مبارکه زل خیدله دا د خپو وسره قال سفيان ورا حبره سفیان وی دا حل حمرا چې وا دا حبارا وا حبارا معنا برنګا وا خالص سره حضور نه استعمال حال ابو سعد ابي جعفر حدیث حسن صحیح وعليه العمل عند اهل العلم ټول علماء په دې عمل کوي يستحبون ان يدخل المؤذن اصبعه في اذنه بخاری بده ابن عمر نقل کوي چې هغه وګته نه مانډل خو اعتبار د بلال نه راځي دې وجه علماء ټول عمل په دې کوي وقال بعض العلماء في الاقامه ايضا بعض علماء په اقامت کې داخلي او چونکه اقامت کې आवाज ډیر اوچت نه داخلون ته اجازه شته يدخل اسبعه في اذنه وقول اوزاعي سے مسلک دار وابو جحيفة اسمه وحب السوائي ابو جحيفة وحب السوائي بس کچھ